سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طالبانو دې ته ګورئ قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي واستعينوا بالصبر والصلاة. د دې آیات ویل کله چې یهودو به داسې کار کولو چې دې خلکو به دغه حق د باطل سره یو ځای کول او کتمان حق به کولو تحریف به کولو د دې وجنه به کولو چې دې خلکو ته پیسې ملاوېدلې او دنیاوي مفادات پکې وو. نو دی ویل کومه ایمان راوړو په پیغمبر باندې نو دا پیسې هم د لاسه وځي دنیاوي مفادات چې کدي دا هم د لاسه وځي دا زمونږ چې مشران کوم خاصیت دا هم زمونږ د لاسه وځي. نو قرآن کریم کې الله پاک دې خلکو ته وایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة تاسو طلب د مدد وکړئ د الله نه په صبر او په مانځ سره. یعنی دا معنا صبر کوئ د دې لپاره بهترینه ذریعه هغه روژه ده په دې سره انکسار د شهوت راځي شهوت ماتیږي او مونځ کوئ مونځ یعنی دا معنا په مونځ سره طلب د مدد د الله نه کوئ. تاسو چې دا کم ذهن کې راځي چې منګه د منفعت چې کم ملاویږي دا بران لاړ شي سردارانو چې کم خیال دی دا بلاړ شي د ټولو باندې تاسو صبر کوئ او دا مونځ کوئ طلب د مدد د الله نه په دې طریقې سره کوئ. څه کوئ لکه طلب د مدد د الله نه په دې طریقې سره کوئ. یا خو دې خلکو په وخت کې دا قرآن د آیت نازل دی. دویمه دا چې اعتبار د عموم د الفاظو لره وي خصوص د مواردو لره نه وي. پرون مې دا خبره کړې وه دا هر چا ته دا خطاب دی مونږ او تاسو ټولو ته دی چې کله هم تاسو ته څه مسله راځي بس تاسو څه کوئ لکه د الله نه مدد په صبر سره او دارنګې په مانځو سره. امام غزالی رحم الله فرمایي چې ایمان دوه حصې دی نیم شکر او نیم صبر. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه صبر متعلق او دارنګې شکر لئن شکرتم لازیدنکم. نو نیم صبر او نیم شکر دا د ایمان دوی شي. امام غزالی رحمه الله فرمایي او علما تقسیم د صبر کوي دریو شیونو ته. وای صبر په درې قسمه دي صبر علی الطاعت او صبر عن المصیبت صبر علی المصیبت او صبر عن المعصیت. صبر علی الطاعت دې ته ویل کیږي چې ته په نیکۍ باندې څه شی وکړه لکه دوام او استمرار وکړه 2 رکعات نفل کې او همیشه کې دې ته ویل کیږي صبر علی الطاعت همیشه والے کې صدقه ورکې 10 روپۍ ورکې خو همیشه کې دې ته ویل کیږي صبر علی الطاعت. درس تدریس کې لکه خو همیشه کې. افضل الاعمال الى الله ادومها وان قل. افضل ترین د اعمال د الله په نسبت باندې اوسې هغه ادوم چې همیشواله پکې سره باندې اگر که کم وي خو همیشواله پکې. الله تعالی نیتونو ته ګوري کثرت د اعمالو ته نه ګوري. او دغه رنګ صبر علی المصیبت کله چې تاسو یو تکلیف ورسیږي یو مصیبت ورسیږي نو ته په هغه باندې صبر وکړي. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. کلمه د استرجاع وای په وخت د مصیبت او تکلیف کې انا لله وانا الیه راجعون. موږ دې الله ته رجوع کوو الله ته وتګي زمونږ دا دنیا فانی ده. د دې وجه نه حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حذبه امر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو تکلیف راغی مصیبت راغی بادر الى الصلاه مانه تر ته باندې والے موږ به کوو. د خندق په موقع باندې صحابي فرمایي کړه چې ما وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ باندې ولاړو ولی الته کې الله نه مدد وکړه. د بدر په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم متعلق حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سفر ما چې د شپې مې وکړه چې ټول د نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ باندې ولاړو. نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ باندې ولاړو. نو چې کله په تا باندې مصیبت او تکلیف راشي هغه باندې څه کول لکه صبر کول. صبر علی المصیبت ته ویل کیږي.
او دریم نمبر صبر عن المعصیت. صبر چاته ویل کیږي لکه حبس النفس علی ما تکرهو. حبس النفس اشاره ول د نفس علامه پاغه سمه تکره چې دا نفس بد غنی لکه نفس خو اماره به سود کنه بدو کارونو ته سړي حکم کوي کنه چې لکه بد کار کوا او د بد کار له بل شراب دي زنا دي ځان بندول دي ته ویل کیږي صبر. صبر عن المعصیت د ګنا نه ځان بندول. حبس النفس علامه تکره په کوم شي چې دا نفس بد غړي هغه بندول دي ته ویل کیږي صبر علی. الکه په نفل کول دا موز نفل همیشه په دوام پکې صبر تا دا نفس بد غړي کنه او تو رکعات او اوس پته کې نو پاتو موږ او 10 بکو اته ټوټې له ځان برسو یخ وو بازار باندې اړه بد غړي کنه. او چې کله تا باندې تکلیف راشي نو نفس خدا و چې هي چغي وو سوري وو بړانګي وو ولیکن شریعت وي صبر وکړه. صبر په څو قسمه شو لکه نفس معنی صبر حبس النفس علامه تکره چې تا نفس یو شی بد غني هغه باندې شکل نفس بندول اشاره ول. او په څو قسمه ده صبر علی المصیبت، صبر علی الطاعت او صبر عن المعصیت. دا په درې قسمه ده. قرآن کریم کې وی الله پاک واستعینوا بالصبر والصلاه، تاسو طلب د مدد وکیا، مدد طلب کړئ دی الله نه. سین تا د پر طلب ده، تاسو طلب د مدد وکړئ دی الله نه بالصبر، په صبر سره، والصلاه او په سره لکه په مدد سره. نبی صلی الله علیه وسلم تعالی تاسو ماته چې مونږ وکړه کله به چې ذا عذبه امر بادر الى الصلاه مونږ ته بس متوجه شو. او دا منز و انها لکبیره الا علی الخاشعين. دا اقامت الصلاه چې کوم دی منز کول لکبیره لثقيله، دا دروند الا علی الخاشعين، مگر په چا باندې لګا په خاشعين. کم کسان چې خشوع کوي، خشوع پکې په هغه خلکو باندې منز کول دا ګرانه نه دی. یو خشوع دا، یو خضوع دا، یو تضرع دا، یو خشوع دا، یو خضوع دا، یو تضرع دا. خشوع تعلق د زړه سره دی، خضوع تعلق د جبه سره دی، تضرع تعلق د ظاهري اندام سره دی. دا ځله براواله الله ته متوجه کیه، دا جبه براواله دا د الله په ذکر کې یاد کیه، او دا ظاهري بندان مریسه کې لکه دا متوجه ال الله کیه. نو خشوع، خضوع، تضرع دا درې شی. خشوع تعلق د زړه سره دی، تضرع تعلق چې کوم دی هغه د خلی سره دی، خضوع تعلق د خلی سره دی، تضرع تعلق چې کوم دی ظاهري بدن سره دی. الکه ظاهر باطن ټول به الله طرف ته شي کېږي متوجه کی. او قران کریم کې الله پاک بیا دغه خاشعين متعلق فرمای قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هغه کسان کامیاب شو چې کوم په څه کې لکه په موږ کې خشوع کوي، توجه الى الله بیا. دې ولې حدیث شریف کې علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سړی مونږ وتی غاڼه مونږ د مونږ نه وات کله د الله شي ملاو شي اجر او ثواب، کله وته نه، کله اته، کله و، کله پنځه، کله نصف، کله درې مېسا. دا وجه ده چې د خضوع او خشوع سره تعلق څومره چې خشوع هغه اجر او ثواب، که زیاته خشوع نه لاس پلاس وته ملاو شي، کله کم نه، کله کم اته داسې شي راځه. ان سبا چې مونږ راکې څه کې راکا نو بس حسابونه به کې شي. لکه یو ځکه یو امام جمع ورکوله په منځ کې غلط شو، چاول 3 رکعات کړی، چاول 4 رکعات کړی، یو ځوان را پاتې وسی ما ته پته 4 رکعات استودي کړی وي 3 وای څه نه وي دلیل سره کړی باندې وای زما 4 دکان لري 3 حساب شوی په هر رکعات کې حساب د یو دکان کولو 3 شوی د یو پاتې رکعاتونه 3 شي شي لګا 3 شي. امام ابو حنیفه مولا سویا، امام ابو حنیفه مولا یو کس راغی چې زمانہ خزانه ورکړه، خزانه ورشه 2 رکعات مونږ وکړه په مانځ چې ودرېدل سوچونه کوي خزانه وریا رشاد دلته ها کړي وا. راغی امام صاحب چې په خزانه پر شو ورشه 2 رکعات نور وکړه والی ادوم ویا غدوم چې تویل دي لپاره مې د شریعت شي په مانځ کې سوچونه کوي. اوس خالص ته الله تعالی پر 2 رکعات کوي. امو چې مونږ کو داسې ګیره بداله چې برابر اسمان ته ګوره پکې ته وګوره کمزور دی تیز دی او دا لا چل بکی یعنی جمعه ته وګورئ څنګه خسته جمعه جوړ شوی دی نو خشوع نه یا
زمونږ منځونه چې کوم دي دا عادت دی خو الله تعالی دې په عبادت قبول کړي زمونږ د عادت دی الله پاک په عبادت قبول کړي دا کنه نه لګا دې نه وایي زمونږ دا دعاګانې چې دا ګور دعاګانې ټیک د قبول والا الله کړی دا کنه اذا سالک عبادی انی فإني قریب اجیب الدعوة الداعی دغه کوم شل تفصیلا تبعوی ما د دعاګانې ولې نه قبول یا قبلی او په کوم صورت خاشعين دا چې دا مونږ وانها دا مونږ چې کوم دی لکبیره ثقيله درون دی الا على الخاشعين مگر په چا باندې لکه په خاشعين باندې خاشعين تفسیر القرآن بالقرآن دې ته ویل کیږي اوس د خاشعين ذکر راغی قرآن کریم په خپل تفسیر کوي الذين يظنونهم دا هغه کسان دي يظنون چې د یقین ساتي یقین ګوره ځن په معنا د یقین سره په قرآن کریم کې لیت او لعل ګورنه چې دی غچ لعل کې دی شي لیت او کاش لعل امید ده نه لعل او ترجیح او تمنی دي دا په سر باندې وایي چې لعل ته کې ګوره په یقین سره باندې کې راځي کا قرآن کریم کې شک نشته دی الذين يظنون دا هغه کسان دي چې دا ګمان کوي دا یقین ساتي یقین ګمان معنی کوي یقین ساتي چې انهم ملاقو ربهم چې دا خلق با ملاقات کوي د خپل رب سره باز بعد الموت وروسته د مرګ نه چې باسيږي د خپل رب سره په میدان محشر په داسې بزي او د الله پاک دربار ته حاضری کوي او د حشر میدان به د الله سره به ملاقات کوي نو وس چې داخله داسې سوچ کوي چې الکه زبد مرګ نه زم مرمه د مرګ نه بعد قبر ته زما د قبر نه بعد به بیا زما سیوی باز بعد الموت به د قبر نه برا پاسمه په میدان محشر کې الله تعالی ته به حاضری کومه داسې سوچ یو سړی لري نو په خپل باندې او دې خوشو کوي مازه کې به په خپل خوشو راځي وانهم الیه راجعون او بلدا چې داخل الیه دی الله طرف ته راجعون رجوع کوونکي دي په آخرت کې چې الله پاک ته موږ رجوع په آخرت کې الله پاک بل جزا او سزا راکړي باندې الله پاک راکړي او چې کله داخل دا سوچ کوي چې میدان محشر او آخرت په خپل او د خشوع راځي به انسان خبره پوری کنه او د خشوع لپاره بهترینه طریقه ده له خطر باندې د توې مو یادې کوي او عملی کې پریکټیکلی خپل ژوندۍ کې راوړي مونږ او تاسو چې کله یو سړی په منځ باندې ودرېږي نو دی به ګوري د سیسته لکه سجدې زیته رکوع ته چې لاړ شي نو دی به د خپل سرونو ته ګوري سجدې ته چې لاړ شي بیا به څه کوي لکه د پوزې د سر ته ګوري او کله چې بیا په تشهود باندې ناست دی نو بیا به څه کوي لکه دلته د شینې ته ګوري دا وجه څه ده وای چې کله ته داسې وګورې د سجدې دي ته نو قرآن کریم دا آیات په خپل ذهن کې راولي وی به نه ذهن کې داسې دا راوله چې الله پاک فرمایي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الله وې دې زمکه نه پیدا کړې په دې کې بدن نه باسم او ځلې بیا به درو باسم میدان محشر ته وځي دا چې په ذهن کې خشوع راځي کنه او چې کله تر کو ته لاړ شي د کوتو سرونو ته وګورې نو دا ذهن کې راولي چې زما چې مرګ راځي کنه نو اول سوا مې د خپونه وځي نو څه خیال د خشوع راځي کنه او چې سجدې ته لاړ شي او بیا د پوله سر ته وګوري چې اخري سوا په دې ځبانه وځي خشوع راځي کنه او په اخره کې به دا زیاده شي چې الله تعالی متوجي ساتي چې ګوره یې چې کوم دې نه الله خبر دی ورنه مې الله خبر دی نو په خپل به خشوع راځي خبره پوری کنه لکه یا بنی اسرائیل اشکر دلته کې بیا تذکیر بی اعلی الله دا الله نعمتونه چې بنی اسرائیل باندې کوم احسانات کړی دا غي ذکر ورته کوي او ور یادې بنی اسرائیل باندې الله پاک ډېر نعمتونه او احسانات کړی من جمله دا هغه نه داوم چې الله پاک دا خلک څه وکاله کا دای دا دینه وساتل چې الله پاک کله چې بنی اسرائیل کې فرعون او بنی اسرائیل دا قبطی قوم چې کومه د فرعون قوم فرعون به هر ظالم بادشاہ ته ویلو ها هر ظالم بادشاہ ته ویل دا مشهور او معروف فرعون چې کنده د نوم یو باج علماء چې د نوم ولید او باج چې د نوم موسی و څه ولکه موسی او هغه سامری چې کومه دا غنوم موسی و کوم چې هغه د سخی عبادت باندې مجبور کړی و ابته ان شاء الله سبا ویما چې موسی الذي رباه جبريل کافر وموسی الذي رباه فرعون مؤمن هغه موسی چې جبرئیل امین تربیت کړی جبرئیل امین اسلام مولا راتلو هغه بل خوراک څنګه سره ول کافر وکړ او کوم چې فرعون وکړ
دا موسی چې کوم موسی صلی الله علیه وسلم ورته ویل کېږي او د وخت پیغمبر و نو څه د وخت پیغمبر و وایي که نه لکه ذهن ته راځي نو موسی علیه السلام راغی کله چې موسی علیه السلام مبعوث کېده د دې نه مخکې د فرعونیانو طرفه به ظلم د قبطیانو طرفه به ظلم کېدو چا سره به کېدو لکه هم د دقه د مصر بني اسرائیل سره به کېده بني اسرائیل خو د مصر نه راغلي د یعقوب علیه السلام اولاده وه 12 قبیلې وې نو دوی به وایي داسې کار وکړو چې فرعون خوب ولید چې لکه د مصر طرفه داسې اور راغی او په مصریانو باندې راغی ټول مصریان یې وسېدل یا اور راغی د فرعون په کور باندې کاهنان یې راوغوښته دغه کاهنان جادوګران ټول یې راوغوښته او دا معبرین یې راوغوښته تعبیر ورته ورکړو چې په مصر په بني اسرائیلو کې به بس داسې کس پیدا کېږي چې د هغه قتل په حصه لاس څه به کېږي څه به داسې کار کوه چې بس قتلوی دی نه بعد قتل یې شروع شو علما لیکي چې 12,000 ماشومان دې ظالمانو ذبح کړل د بني اسرائیلو او دې سره به قسمه قسم ظلمونه کول قسمه قسم ظلمونه به ورسره کول زیاتې به ورسره بدترین غلامان یې وګرځول داخله دا بني اسرائیل بدترین غلامان وګرځول چې دې سره ظلمونه کول زیاتې ورسره دې کې موسی علیه السلام الله پاک پیدا کو او تربیت یې د موسی علیه السلام د فرعون په کور کې وکړو او دغه موسی علیه السلام سره د خپل رور هارون علیه السلام دعوت ورکو فرعون له فرعون په مقابله کې وروته او موسی علیه السلام دغه په مقابله کې او بیا سره مناظره شولې ولکه جادوګران ورته ویل چې لکه دا جادوګر دی راشه مقابله وکړي مقابله سره کوله هغه دغه جادو دی الله تعالی د نبی د نبوت او د هغه د معجزې په مقابل کې هیڅ نه و هیڅ شی پاتې نه شو د دې وجه نه هغه خلکو په ایمان هم بیا راوړو چې کله هغه موسی علیه السلام امثال لاره کړله نو لوی اژدها دې نه جوړه شوله او هغه چې کله لاره کړله نو هغه خو داسې وه چې د خلکو په د سترګو کې داسې وه چې لکه خاوره اچولي وه جادو که نه هغه پاره نه پاره په ځمکه اچولي وه په هغې باندې چې دغه واچېده داسې خوځېدی داسې ښکاري لکه چې خوځي نو خلکو ته به داسې ښکارېده لکه ماران حلال کې هغه نه و ماران جادوګران خو په خپله پوهېده جادوګران چې بې بسه شو بس په خپله ایمان راوړ فرعون نور هم غوسه شو موسی علیه السلام سره د خپل قوم تل چې ګور د شپې به وضو لاول خو فرعون ټول چې مال د خپل قوم راکړه ور چې واره نه کوته د شپې به وضو او ځان به وباسو چې سحر کې د رسیدلو سمندر خواته فرعون سره د خپل مرګرو خبر شو نو سترګه چې راخته د رسیدلو چې سره د خپل مرګرو خبر شو دوی پرسی شو ور روان شو موسی علیه السلام چې کله قوم وکړه چې فرعونان رااله کپتیان راغه فرعون سره د خپل لښکر راغی و انا لمدرکون اخ ما خو ګیر شو دا خو رافسره ورسېده قوم دا ویلي موسی علیه السلام ورته وایي چې مه یېرېږه الله پاک زموږ سره دی صحیح دین الله به موږ ته زر لار وښیي نو چې الله پاک به موږ ته الله پاک طرفه ورته حکم وشو واضرب بعصاک الحجر نه څه دی سمندر مطالعه دا سمندر وایي ته څه کوې په خپله دغه سره ووایه امسا سره چې ویې والو سمندر 2 لارې شو 2 په منځ کې لار ووتله لار 2 ځایه شو منځ کې لار ووتله موسی علیه السلام سره د خپلو ملګرو پکې څه شو لکه روان شو فرعون چې سره د خپلو ملګرو پکې رادننه شو نو الله پاک حکم سمندر ته وکړو راغونډ شو پې په دغه ټیم کې فرعون چغې وایي چې آمنت برب موسی و هارون الله پاک ورته اعلان اوس ایمان راوړی او جبرائیل امین راغی د خره راوړه د خپل کې داسې ورکړله مخکې خو یې دعوې کولې چې انا ربکم الاعلی د خدای دعوه یې کړې وه نو چې کله دوی ته دا نجات میلاو شو یو خو دا لوی نعمت وه او دویمه ده چې دوی ته به من او سلواګانې راتللې من او سلوا نعمتونه به دوی ته راتلل او دې سره سره وریځ پرې راغلی وه را به شي مخکې دا ټول به په خپل ځای باندې راشي دا ټول نعمتونه په الله تعالی طرفه دغه تذکیر بیا علی الله پاک دغه نعمتونه ورياله دغه نعمتونه یاد کړه دمه شکریا ادا کړه الله شکردار چې ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی ولنا شکر کوي یا بنی اسرائیل اسکو اے بنی اسرائیل اے د یعقوب اسلام اولادې یاد کړئ نعمت التي زما نعمت انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې انعام کړی و چې
چې په تاسو باندې مې کوم انعام کړو که په تاسو مې کوم ښېګڼه کړې وه هغه اوس یاده کړئ زما اطاعت وکړئ فرمان برداري وکړئ او د دې نه مراد هغه یهود هغه بني اسرائیل چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وه او انعامات خو په پلرونو باندې کړي وله په پلرونو انعامات کړي په پلار باندې انعام دا په زوی انعام دی ښه وانی فضلتکم علی العالمین او ما وانی او بشک چې ما فضلتکم ما تاسو له فضیلت درکړه ول العالمین فعالم باندې تمام تر عالم باندې تاسو له فضیلت درکړه الکه کې سوال دا دی چې د ټول نه افضل ترين په عالم کې او د ټول نه افضل او غوره خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت دی او د بهترین امت د پیغمبر امت دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت متعلق فرمایي الله تعالی كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دسه کنه بهترین امت خو دې ته ویل شوی دی او دا څنګه چل چې دې ته امت محمدیه ته بهترین ویل شوی دی او قران کریم کې بیا الله پاک وایي د دې متعلقه د بنی اسرائیل متعلق وایي وانی فضلتکم علی العالمین تاسو په فضیلت درکړو په عالمین او په عالم باندې ټول تمام تر عالم باندې تاسو په فضیلت درکړو دا څنګه جواب دی وانی فضلتکم علی العالمین تاسو په فضیلت درکړو په عالم باندې دا معنا عالم د زمانه مراد ده دغه زمانه کې چې کوم خلکو په دغه خلکو باندې مخکې چې کوم ټول او په دا موجود باندې ټول له فضیلت په تاسو باندې درکړو تاسو ته فضیلت په ټول باندې ورکړو نو عالم نه مراد عالم د زمانه دی پوه شئ کنه دې تبره واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا دلته کې یو بل خبره کوي چې ګوره آخرت نه وېریږي د آخرت د عذابونو نه وېریږي د آخرت د سختو نه وېریږي دنیا او د آخرت په قانون د الله او د مخلوق په قانون کې لږ څه تبدیلی شته دی بدلواله شته دی د الله قانون دا دی چې لاول مجرم نشي نه ډیل ولا ورکوي مهلت ولا ورکوي او چې ویني چې بیا د خلاصي ته څوک نه وي ان بطش ربک لشدید او د مخلوق قانون دا دی چې کله مجرم کیس وکړي فورا پسې ورن جاری شي دیمه دا چې د مخلوق په قانون کې چې کله ته په دنیا کې یو مجرم جرم وکړي او کیس وکړي نو په یو طریقه سره دا ځان آزادوي یا خو رشوت ورکړي یا تبادله وکړي لکه زما په دا بل ور داخل کړي دا به سره یا او یا رشوت ورکړي یا تبادله وکړي یا په شین زور باندې راځي کې لکه ځان خلاصي او یا په کې سفارش وچلې یا الکه د ام پی ایس برنګ راغلی بس پرې دی د ام ان ایس برنګ راغلی پرې دی ناظم سے پکېرنګ کړو پرې دی خبره پوي کنه نو یا تبادله وکي یا سفارش وکي یا څه وکي لکه پیسې ورکي او یا په شین زور باندې بدمعشي وي دا ډبنګې دي ځان اخلاص په شین زور باندې ځان اخلاص د الله په دربار کې چې کله کیس لړاویږي نو پای کې بیا دا خبرې نه یاد شین زور خو د سره تصور پیدا کیږي د الله نه زور اور بل څوک نشته تبادله هم پکې نه چې یو پر ځای باندې بل کس نه چې کوم کس جرم کړی هغه ته لا تزر واجرة وزر اخرى یو کس به بل بوج نه برداشت کوي چې چا جرم کړی بس مجرم ته به جرم سزا ملوي او داسې هم نه کېږي چې لکه څه وکړي سفارشونه پکې شفاعتونه الکه شفاعت دا مراد ده چې دغه مجرم چې کم دی دا کافر وي د کافر دپاره مؤمن شفاعت نشي کولی چې لکه مؤمن را لګي چې د کافر دپاره سفارش چې په جنت ته یې بولېږي چې الله جنت ته یې بولي نه یو هغه خلک چې الله پاک هغې له دا اتارټي ورکړی سفارش لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سفارش اتارټي ورکړې ده عالم له ورکړل چې عالم به سفارش کوي مجاهد له ورکړې ده شهید له ورکړې ده طالب له ورکړې ده حافظ له ورکړې ده چې دا به سفارش کوي یو هغه چې الله پاک ورکړي او یو عام نو عام سفارشي باندې چلیږي خپه دي دې د وجه الله پاک فرمایي واتقوا یوما ويریږي د انتقام او د عذاب دا ورځ نه یوما دا ورځ نه لا تجزي چې نشي خلاصوي
نفس یو نفس ان نفس د بل نفس شی تزيد یو نفس د بل نفس هیڅ یو چیز نشي خلاصولی یعنی څه بدل شي ورکولی جزا نشي ورکولی ولا يقبل منها شفاعت او نبا قبلولی شي منها د نفس شفاعت چې لکه څه وکړي لکه شفاعت وکړي شفاعت داسې د دې لپاره به د داسې صفات نه ملاو چې مؤمن را لګي چې کافر لپاره شفاعتونه کوي او یا خو هغه چې الله پاک ورکړی دی لکه پیغمبر ته عالم ته حافظ ته مجاهد ته شهید ته ولا يؤخذ منها عدل او نه باخستل کېږي منها د دې نفسنا عدل جرمانه به پیدا شي اخستل کېږي چې لکه پیسې ورکړه بس خلاص شي اول خو بل ته څه وینه پیسې به وینه دا خو دا تصور سره ممکن نه دی بیا هم که یو سړی زه ورکړم نو قبلېږي نه اخیستلی کېږي نه ولا هم یسرون او نه دا چې د دوی به مدد وکړی شي چې په شین زور باندې راخلاص کړی شي تاسو واورئ که نه چې د الله د عذاب نه بچي وإذ نجیناکم من آل فرعون یاد کړئ بني اسرائیلو کم وخت کې چې نجیناکم موږ تاسو ته نجات درکړو من آل فرعون د فرعون دا فرعونیان نه فرعونیان نه موږ تاسو ته درکړو لکه یو آل یو اهل دی ښه آل اضافه چاته کېږي سویلو قول ته دا اهله در آل مکه نه شي ویلی کېږي اهل مکه ویلی کېږي اهل مدینه مکه او مدینه خو څه دی لکه غیر سویلو قول ته او آل فرعون اور د فرعون خو سویلو قول دی امن آل فرعون د فرعونان نه یسومونکم چې در څه کولو به تاسو ته در رسولو به تاسو ته سوء العذاب څه کولو به تاسو ته در رسولو به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب ناکاره عذاب څه ولکه یذبحون ابناءکم چې ذبح کول به ستاسو بچي 12,000 ماشومان یې ذبح کړي وو ویستحیون نساءکم او ژوندي به پرېښودل ستاسو ښځې د خپل خدمت دپاره او یا به څه کوله لکه دې سره به څه کوله لکه غلط کار به کولو غلط کار پوه شي چې هلکه غلط کارونه به سره کول او څه به کوله لکه یا به د خپل خدمت دپاره دې ژوندی پرېښودل یا وفي ذلکم په دغه عذاب کې د دې دوه ترجمې دي ښه وفي ذلکم په دغه عذاب کې بلاء امتحان ذلکم مشالله څه وګرځوه عذاب وګرځوه نو په دې کې لوی امتحان د خپل رب د طرفه ستاسو د رب د طرفه لوی امتحان وفي ذلکم په دغه عذاب کې بلاء امتحان من ربکم د رب تاسو نه طرفه د رب د تاسو له طرفه عظیم لوی امتحان تاسو د رب د طرفه په دې کې وفي ذلکم په دغه نجات کې په دغه خلاصي کې چې الله پاک تاسو خلاص کړي د فرعونیانو د ظلم نه بلاء انعام د رب د طرفه من ربکم د رب د طرفه د تاسو د رب د طرفه عظیم لوی انعام او لوی احسان سره رب وکړو بلا یا په معنا دې شي لکه یا په معنا د امتحان یا په معنا د انعام چې په معنا د امتحان شي نو ذالکم مشار له به څه شي لکه دغه عذاب او په معنا د انعام شي نو ذالکم مشار له به څه شي لکه دغه نجات وایز فرقنا بكم البحر یاد کړئ هغه وخت فرقنا بكم البحر چې بیل کومه په تاسو باندې البحر سمندر تاسو په څه کې لکه پکې داخل شو یا دشمن نه منډه والے او در باندې بیل کو جدام کو په مېز کې دلته الله کلا فانجیناکم پس منګ نه جات تاسو له درکو هر غر کم نه کوي تمام نه کوي واغرقنا آل فرعون او منګ غرق او تمام کا آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو ته قتل په خپل سترګو باندې قتل او غي غرق او تباہ شو وایز وعدنا موسی 40 دا به ان شاء الله به سبا وګرځي صلی الله